زه ودې ته په سوچ کې یم حیران یم چې موږ د څه انتظار لا کوو آیا د فقر و مفلسۍ انتظار کوو او که د مالدارۍ انتظار کوو او که د ناجوړۍ انتظار کوو او که د بوډاوالي انتظار کوو که د مرګ انتظار کوو د چیش په انتظار موږ ناست د چیش په انتظار ناست چې جمعت نسته لمونځ نسته د قرآن تلاوت نسته ذکر و اذکار نسته د انتظار د چیش موږ کوو د بوډاوالي په انتظار ناست د مرګ په انتظار ناست د مفلسۍ و د فقر و د فاقې و د غنا په انتظار ناست د چیش په انتظار ناست ځکه د معاشرې و ډېرو ځوانانو او پیغلو ته یو دوکه شیطان په زړه کې وراچولی ده مطلب چې د معاشرې و یو ځوان مالدار ته دا ووایي چې یاره د حج در باندې فرض دی حج له ولاړ شه یار 2 لکه 3 لکه به لګېږي دا وکه خواري د لکاو مالې کې د کروړاو مالې کې یار د حج خو وکړه دا در باندې فرض دی په جواب کې وایي چې ته ودرېږه یاره اوس خو لا زه ځوان یم نو حج څه کوم چې یو څه زوړ سم یو څه سپین ږیری سم یو څه پر مخ وګرځېږم بیا به حج له ولاړ شم حج به بیا وکړم د هغه رنګه نو نور نیک اعمال واخله یاره جومات ته راځه ته ودرېږه به څو ورځې بعد به بیا توبه وکړو یار اوس به زه ځوان یم کشر دا د سپین ږیرو کار العیاذ بالله جومات د سپین ږیرو کار حج د سپین ږیرو کار که حج تر فرضیته پورې تعلق لري بس چې در باندې فرض شوله پیسې دې پیدا کړې استطاعت د حج دې پیدا کړه بیا در باندې فرض دي د ځوان سپین ږیري بیا څه معنا دا کوم کتاب وایي اوس په معنا دې سنبال دا څه معنا اوس په معنا دې سنبال ظالمه په تا باندې المن سنبال دی په تا روژه سنبال ده هم فرض ده حج هم فرض دی لمونځ هم فرض دی حج هم فرض دی چش په تا سنبال سبا خو الله یعز بالله شیطان دا دوکه درځي چې دا کلمه په معنا د سنبال الله یعز بالله ثم الله یعز دا اوس خبره دا کوم دوکه د چې شیطان د ځوانانو په زړه کې راچولې ده په معنا د سنبال ته ورزه څه سپین ږیری په معنا د سنبال زور سم دی به وکړي سپین ږیری په دې باره کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې آیا تاسو د داسې بوډاوالي انتظار کوئ چې هغه انسان داسې جوړ کړي لکه فانی او ختم چې د انسان بیا هیڅ هم په واس باندې نه کېږي بلکې بیا په کور کې او په قبر کې په ورځ د قیامت صرف افسوس حسرت ارمان پښیمانتیا دغه ورپاتې دا بیا څه ګټه کوي په قبر کې بیا دا څه ګټه کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله تعالی د لږ عذاب په قبر کې و انسان د په اول ورځ باندې ښکارا کوي چې ما یې شروع په وي الله تعالی دې موږ ټول مسلمانان وسه خدای دې رسول الله ټول امت مسلمان وسه نو وایي د مازی جنہ کې ښکارا کوي د ناری کې غرغړی کې وایي یا الله ما ته و زندګی را کزما د ستا په جلال ستا په ذات زما قسم یې کزه بیا یو سکین د خپل سر د خپل تندې د دې سجدې څخه خراب ورته کوم خدای پاک ورته نه زندګی هغه چې ما در کړو وخت هغه چې ما در کړو هغه کې به دې څه صبر ول ظالم ګرد مر په پیس کو په جوړ په فیسبوک په نت تر باندې تیر ځواني دې ټول په دا کې تیر کړ او څنګهواله تناستي دا نه ته بل سونه موږ خو هیڅ فائدہ بنو تر رسې هیڅ فائدہ بنه جنت په دې دنیا پیدا کیږي خدای په دې دنیا پیدا کیږي لږ تکلیف وایي په انګلیش کې محاوره ده وای نو فین نو گین په پښتو کې وایي چې ستړی نه سي پر راحت بنسي چې په دې دنیا کې ستړی سي هغه دنیا کې چې په قبر ته شوازل بیا بدس تر قیامت تر زبر بدس نم کنه متل عروس بدس لکه نو وکي چې بدیش کله چې رښه اعمال کړو ملائکه وایي بدس لکه نو وکي چې بدس یا زوم بدس هغه خپل محب بیا ځخ پر کوي چې نو وکي دی یا پر نو وکي باندې خپل محب بیا ځخ کوي چې هغه کم نړۍ دا چې اعمال کړی په دنیا کې خدای د رضا موافق اعمال کړی نم کنه متل عروس بدس لکه نو وکي چې بدیش ملائکه لاس پر تیر بدس خدای پاک دې ذات رضا موږ مشتمل نصیب نبی علیه الصلاۃ والسلام وايي بیا حسرت ما سوى كل شيء ندر پاتې کیږي